حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی و یوزل حضور علیہ السلام په مسجد نبوی کې د زنانو او د نارینو د صفونو په منځ کې ودرېدو او وی فرمایل وی اے د زنانو جماعت تاسو چې کله د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان ووره نو د اذان جواب تاسو خامخا کوئ ځکه چې د اذان په جواب کولو باندې بندتا د یو حرف په بدله کې لس لک نیکه ملاویږي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کړي نه الله محبوب د اذان د جواب په بدل کې لس لکنه کې زنانو ته ملاویږي نو د نارینو د پاره بس حکمي او څومره درجات او نیکه بوي نو پیغمبر علیہ السلام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وې د امت نارینا ک د اذان جواب وکي نو د زنانو د ثواب په نسبت دوچن ثواب به ملاویږي نارینو تبا دوچن ثواب ملاویږي زنانو ته لس لاکنه کې او درجات د یو حرف په بدل ملاویږي نارینو ته 20 لاک نیکه او درجات ملاویږي نو که او کتل شي د ورځې 15 وخته اذان کیږي پدې کې سلور اذانونه داسې دي چې دا یو شان دي د دې حروف یوم ردي لکه ماسپخین مازیګر ماخام او ماسختن دا سلور اذانونه دا مساوي دي پدې کې حروف یوم ردي پدې کې حروف 176 دي اوس په هر اذان کې حروف 176 دي نو 176 لا ضرب ورک په 10 لاک کې نو د دینا زنانو د پارا 17 کروڑ 60 لاک درجات جوړ شو او نارینو ته با دوچن ثواب ملاویږي نو د دې وجنا نارینو د پارا 35 کروڑ 20 لاک نیکه جوړې شوې او په اذان فجر کې یو فقره سیوا دا الصلاة خیر من النوم دا پکې سیوا دا د دې په وجه باندې د اذان فجر یعنی د سحر د اذان حروف 208 شو اته د پاسا 200 حرفونه شو او 208 لا په 10 لاک کې ضرب ورکا نو د زنانو د پارا 20 کروڑ 80 لاک درجات جوړ شو او نارینو ته نسبتا د زنانو نه دوچن ثواب ملاویږي نارینو ته د اذان فجر په جواب کولو باندې 41 کروڑ 60 لاک درجات ملو شو دا صرف د سحر د اذان په جواب کولو باندې دا نیکه او درجات ملاویږي بیا که د اقامت حرفونه وګوره په اقامت کې 200 حرفونه دي اوس د 200 حرفونو لپاره 10 لاک کې ضرب ورکا د دین به 20 کروڑ نیکه جوړی شي د زنانو د پارا د اقامت د جواب کولو په بدل کې 20 کروڑ نیکه ملاویږي او نارینا چې د اقامت جواب وکي نو دوی له الله پاک د زنانو په نسبت ډبل ثواب یعنی 40 کروڑ نیکه ورکی اوس د اذان جواب چې کې نو د اذان کې چې کوم حرفونه مؤذن وای اومدقه حرفونه به مونږم په جواب کې وایو خو صرف کله چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح دې تر ورسی مؤذن نو مؤذن به حي علی الصلاه وای نو مونږ به د دې په بدل کې لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وایو چې هغه دوزل حي علی الصلاه وای مونږ به دوزل لا حول ولا قوه الا بالله وایو هغه چې بیا دوزل حي علی الفلاح وای نو مونږ دوزل لا حول ولا قوه الا بالله وایو او په اذان سحر کې یعنی د سحر په اذان کې چې کله الصلاه خیر من النوم ویل شي نو د الصلاه خیر من النوم په جواب کې صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا دا الفاظ بتوي دا د الصلاه خیر من النوم جواب شو او چې کله د اقامت جواب کې نو د اقامت په وخت کې
قد قامت الصلا د دې په جواب کې تبوي اقامها الله وادامها اقامها الله وادامها دا الفاظ به وي نور چې څنګه اذان وي څنګه اقامتي عمده قشان الفاظ به تم وي मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।